یو هغه دعا الله قبلې چې ځان ته موکي او ټول مسلمانانو دا دعا الله قبلې. په بني اسرائیلو کې یو کس بار بار به دعا وغوښته، بار بار به دعا وغوښته صرف د ځان لپاره. موسی علیه السلام به لیدو چې کله هم به تېرېدو د به لاس اوچت کړي و الله ته به یې جواب کړي. الله جل جلاله نه موسی علیه السلام سوال وکړي، الله دا بنده درنه دې مانې سوال کوي او تا ته ژاړي، الله دا مشکل یې حل کړه. رب العالمین ورته وفرمایل ای موسی علیه السلام دې په دعا کې بخل کوي، بخیل دی، دې صرف ځان له دعا غواړي، زما نور بندګان ما ته نه یادوي، د دې د وجې نه د دعا هم نه قبلېږي. امام بهقي حدیث ذکر کوي کم کس چې ځان لپاره دعا غواړي او ټول امت دپاره دعا غواړي او بیا خاص کر مړو دپاره څومره چې وفات شوي مسلمانان د دې هر یو کس د طرف نه الله یوه نیکي ته د په عمل نامه کې څومره لوی اجر پې میلاوي. ځان دپاره دعا او ټول امت ته دعا کوي. د دعا دپاره یو شرط دا دی چې ځان ته به هم دعا کوي او ټول مسلمانانو ته به دا نه چې الله دا ګاډي او دا بانګي صرف مال راکړه چې زما دا ګاونډي به درنه ونیوي بیا خو نه قبول